बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखे मंसर अज़म इरफान खान और ज़ैम मोहम्मद फ़हीम साहब तاسو ماته پورا فهرست راکړی ته ما دا لیست کتو چې په دې کې د مختلفو ملکونو نمونه دي. ولنې نوم پکې تاسو د یونایټډ سټیټس لیکل دي، د امریکای. خو خبر د امریکای متعلق نه دی، خبر د خیبر پختونخوا متعلق او بیا په خیبر پختونخوا کې د هغه تعلیمي درسګاه دی چې هغه ته د مور حیثیت حاصل دی. په اکتوبر 1950 کې د پیښور یونیورسيټي هغه په قیام کې راغله او چې کله ما هغه هیستوري کتله نو هغه چې کله دا اسټابلیش شو، کله دا په قیام کې راغله نو په اولنی کال کې په دې کې یو کم 129 طالب علمانو داخله اغسته و. په دغه 129 طالب علمانو کې یو جنۍ هم و چې هغه سټوډنټ و. په دغه 129 کې پیښور یونیورسيټي متعلق نن یو خبر مخې ته راغی، یو نوټیفیکیشن شوی دی او ټول ملازمینو ته ویل شوی دی چې موږ سره فاینانشل کرایسس دی، موږ مالی بحران سره مخ یو، موږ تاسو ته پوره تنخواګانې نشو درکولی، نیمه تنخواګانې به درکو یا به نیمه بیا درکو. ملازمین په دغه پیښور یونیورسيټي کې څومره دي، نور الته چې کوم معاملات روان دي، تعلیمي معیار دغه یونیورسيټي چرته دی. خو د هغې نه مخکې موږ په حکومت خبره کوو چې زموږ حکومت هایر ایجوکیشن ته څومره توجه ورکوي. موږ هم مخکې ریپورټ کړی، نن بیا موږ هغه خبرې ریپورټ کوو چې کله د دنیا په لیول باندې، کله د جنوبي ایشیا په سطح باندې درجه بندي کیږي او د تعلیمي معیار جاج اغستل کیږي او کله د دې خبرې موازنه کیږي چې زمونږ په جنوبي ایشیا کې د پاکستان کمی یونیورسيټیانې دي چې هغه په دغه فهرست کې په 100 نمبر باندې دي. دغه لیست زمونږ مخې ته پروت دی او زه به غواړم چې په دې کې بیا تاسو په تفصیل سره د هغې زمونږ نمبر ذکر وکړو چې زمونږ نمبر دغلته چېرته دی. خو چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی د یونیورسيټي انتظامیې د طرف نه شوی دی او هغوی د کوم خبرې ذکر کړی دی، زه په دې خبره باندې نه پوهېږم چې کوم دا وخت کې په پیښور یونیورسيټي کې د ملازمینو تعداد دی هغه تقریبا 3000 پورې دی. څو ورځې وړاندې موده وړاندې 4-5 میاشتې یا 6 میاشتې مخکې د دغه یونیورسيټي نه تقریبا 6.5 په کنټراکټ باندې کوم ملازمین اغستلی شوي هغه ویستل. د یونیورسيټي سالانه چې موږ تاسو کوو د یونیورسيټي سالانه اخراجات تنخواګانې د کور په مد کې د هغوی د بجلی د ګیس بیلونه، د فیول په مد کې او نور د هغوی انټرټینمنټ، یعنی د پیښور یونیورسيټي ټوټل اخراجات چې دي هغه د کال 4 ارب روپۍ دي. د میاشتې موږ تاسو کوو نو د میاشتې د تنخواګانو په مد کې، صرف تنخواګانو په مد کې 18 یا 19 کروڑ روپۍ دغه یونیورسيټي د ملازمین اخلي. دا فیلډ پوسټونه دي چې کوم بجټ چې کومې پیسې هایر ایجوکیشن کمیشن ورکوي. زه د یونیورسيټي انتظامیه په دې نوټیفیکیشن په دې پوه نه شوم چې کله دغه یونیورسيټي 3000 ملازمین هغوی لا پیسې هایر ایجوکیشن کمیشن ورکوي، هغې کې بیا مالی بحران د کوم ځای نه راغی؟ آیا هایر ایجوکیشن کمیشن هغوی ته پیسې نه دي ورکړي په دغه میاشت کې، یا په یونیورسيټي کې دننه مس مینجمنټ دی او دا مس مینجمنټ فاینانشل مس مینجمنټ دی؟ چانسلر صاحب یو خبره کړې وه او یقینا د هغې ډېرو خبرو سره اختلاف ضرور صحیح، خو د یوې خبرې سره موږ ضرور اتفاق کوو. هغه وایي چې کومه عهده ده او خاص کر ټیکنیکل کومې عهدې دي یا د فاینانس کومه عهده ده، نو په هغې باندې د هغه عهدې د هغې فیلډ تجربه کار کس کېنول پکار دي، نه چې په هغه عهده باندې یو پروفیسر صاحب تاسو کېنوئ. د فاینانس عهده ده نو د هغه دا وینا وه چې کله یو بریف یې موږ ته راکړی کېدو نو ګورنر صاحب شاه فرمان صاحب دا خبره کړې وه چې کله اوس په دغه یونیورسيټي کې د فاینانس ډیلینګ کېږي نو پکار ده چې په هغې باندې یو فاینانس ایکسپرټ کس موږ کېنو، بجای د دې چې موږ د عام د انټرنیشنل ریلیشن او د جیوګرافي او یا د بل ډپارټمنټ یا د بل ځای یا د بل ځای موږ په دې باندې هغه کس کېنو. خو چې څو پورې معلومات موږ حاصل کړل نو هغه وایي چې دا د یونیورسيټي دننه د فاینانشل مس مینجمنټ د وجې نه دی، نه په دې کې د صوبایي حکومت څه کار شته. که فرض کا حکومت بدنامولو کوشش کوي یا که یونیورسيټي انتظامیه یا څه خلک دا تاثر ورکوي چې صوبایي حکومت دغه پیښور یونیورسيټي ته فنډ نه ورکوي، نو دغه حکومت د هغې دغه یونیورسيټي ته د فنډ ورکولو هیڅ نشته. البته یو کار ضرور شته چې کله د هایر ایجوکیشن کمیشن صحیح طریقې سره هغه ډیوالو شوی نه دی او ورځ موږ ذکر کړو چې صوبایي سطح باندې پروینشل
کمیشن نه دی جوړ شوی نو دغه غلطیان نشته د هغه مخالفت تحریک انصاف څخه خلکو هم کړو تعلیمي معیار او د هغه سره د فاینانشل کرایسس دا کوم خبره چې روانه دا مختلف دي خو په دې کې چې کوم تاثیر ورکړي کیږي چې صوبایي حکومت یا تحریک انصاف هغه ته فند ورکړي نو دا بالکل غلط دی فیلډ پوسټونه دي د ملازمینو تنخواهګانو دغه معامله چې دی نو دا ټوټلی د هایر ایجوکیشن کمیشن سره ده هغوی دوی لور کوي نور چې کوم د یونیورسيټي دننه کوم معلومات دي یا د هغوی څومره آمدن دی په هغه کې فهم صاحب دا وایي چې راوند اباوت تقریبا د 40 نه 45% پورې زمونږه کوم اخراجات دي یعنی د 4 ارب روپۍ دي چې کومه هر کال د تنخواهګانو په مد کې د بجلی د ګیس د نور په مد کې موږ خرج کوو نو په دغه 4 ارب روپو کې 40 یا 45% دا موږ خپل ریوینیو یا پیسې جنریټ کوو د سټوډنټس نه د فیسونو په مد کې دا غیر علاوه دغه په خوري یونیورسيټي سره 175 افیلیټډ کالجز دي یو سل 15 یا د دې سره تصدیق شوه کالجز دي او د هغه کالجونو نه چې کوم د سټوډنټ سالانه فیس ورکوي جمع کوي نو هغه پیسې هم دغه یونیورسيټي ته راځي نه پوهیږم چې بیا دغه کم 1950 تاسو ته مو یو او یا کال نه مخکې دغه یونیورسيټي قائم شوې ده مخکې پکې کله یقینا د څه وړي ایشوز براغلي وي خو اوس د فاینانشل کرایسس د خبره سره ډېر زیاته مخې ته روانه ده عرفان صاحب دې کې به تاسو چې کوم ذکر وکړو پورا فاینانشل کرایسس حواله سره پہلا خبره خدا دا چې موږ به خبره وکړو د یونیورسيټي اف پېښور حواله سره مالک سات اول د یونیورسيټي ویب سټ کته نو دی په ویب سټ باندې خپل یو بجټ په خپل اچول دي او هغه بجټ دی د کال 2014 ولس هغه کال دا بجټ سرپلس خساره کینو پیسې بچو وي دوی سره او دوی چې کله د 17-18 اسټیمیټ لګاو نو هغه هم دوی د سرپلس اسټیمیټ لګولیو چې موږ سره پیسې زیاتې وي تاسو چې کله پیسې خرج کوئ موږ چې کوم اخراجات دي هغه نه به زیاتې پیسې موږ سره وي او په کروڑونو فګر خیر ظاهر خبره زړه فګر دی سلور کاله جوړ بجټ دی نو بهرحال درې کالو کې دنه د څه کم کارو شو چې پېښور یونیورسيټي د سرپلس بجټ نه یکدم خساره کې لاړه او کنټرول داغه د لاس نه وته دوه خبرې دی ګرفان صاحب پہلا خبره تاسو چې کوم ذکر وکړو چې چانسلر صاحب دا خبره کوي چې په انتظامی عہدو باندې ټیچران ناشتي پروفیسرز ناشتي دا چا کې نوړي دي چانسلر صاحب چرته ناشته کله هم مونږه ګورو چې برتی کیږي کله هم مونږ ګورو چې پوسټینګ دوی فلکۍ لګیا دي خلک اخلي نو دا نه ده چې مونږ سترګې پټې کړې یو وی سی صاحب راغې هغه اداره تبا کړه هغه لاړ تاسو همیشه دغه پوسټینګ یا د برتیانو پرمیشن د سینټ او سینډیکیټ نه اخلي سینټ کې ظاهري خبره گورنر سے پخپل ناشتي او سینډیکیټ کې بیا وی سی ناشتي هغه مشر دی پہلا خبره دادا چې څومره هم یونیورسيټي د وخت کې مالی خساره کې راغلي دي هغه کې کومګه د جګړه صاحب خبره کو یا شافرمان صاحب کو دوه پای کې ریسپانسیبل دي دوه دغه مشران تیر شوی دي تیر دور کې هغه مشر پاتې شوی اوس دوی مشر دي اقبال ظفر جګړه صاحب غیر خبر گورنر او هغه داغي چانسلر نو که سېنات داغي اپروول ورکړي دي هغه ذمہوار دي او هغه پاغه کې دنا کدن هغه فاینانشل کرنچ ته په دې کې شافرمان صاحب هم ذمہوار دي بل خبره بیا نه پس دغه برتیانو اپروول چې کوم دی هغه سېنات نه پس سینډیکیټ تر راځي دغه سینډیکیټ کې دغه یونیورسيټانو چې کوم ډینز دي د کې دنه کوم رجسٹرار ناشته کوم چې ټریجرر ناشته یا ایون اسوسییشن د ټیچرز هغه ټول په دې کې ناشتوي هغه د اپروول ورکړي هغه هم ذمہوار دي نن کو دوی دا وایي چې مونږ خو دې خو ناس یو وی سی راغلی هغه دا کار وکړو مونږ ذمہوار نه یو دا ټول په دې کې ذمہوار دي چې دا برتیانه ولې زیاتې وشوي بل خبره ذکر وکړه دا برتیانو حواله سره ټي ټي اس او بي پي اس دغه دوه سکیلز موږ سره چلیږي لګیا دي ټي ټي اس حواله سره بار ایچ ای سی دا وې چې تاسو دا کسان په انتظامی عہدو باندې ملګوي مونږ به شروع کو د پیښور نه او ګومل په بلار شو او په چترال په لاړ شو تاسو وګورئ فهم صاحب ټي ټي اس دا لګ ایکسپلین کول پکاره ټیچر کیډرز بالکل ټیچر کیډر هغه د کوم راځي چې کوم دی هغه ایچ ای سی سره افیلیټډ دي دغه کیډر کې دنا او دا کسان به صرف ریسرچ سره کار لري او صرف به ټیچینګ کوي د ټولو یونیورسيټانو کې ولې دا کسان نن چرته پرو چانسلر دي چرته غوي ډین دي چرته غا چوډي دي چا لګولې دي دغه ایچ ډي د لاندې چې کوم یونیورسيټان چلیږي کم وی سیز دوی لګولې دي دغه حکومت لګولې دي هغه دا کسان الته لګي او دغه ذمہوار دي نور د بل خبره نه کوم نن تقریبا 15 میاشتې اول دا سټوري موږ مشرک کې کړې و چې د اته یونیورسيټانو وی سیز پرمننت نو د شلو یونیورسيټانو رجسٹرار نو او د دریش یونیورسيټانو 23 یونیورسيټیز کنټرولر ایگزامینیشن نو ټول په اضافي چارج باندې لګیاو ګومل یونیورسيټي کې د اته کال رجسٹرار نشته
د شپږ کالو نه کنټرولر نشته او د 15 کالو نه ډایرکټر فاینانس چې کوم دی هغه یو جونیئر کستا حواله شوی دی چې هغه دا شیز وګوري زرعي یونیورسيټي وایس چانسلر چې دی هغه د وخت کې درې یونیورسيټیانو وایس چانسلر دی هغه سره د سوات یونیورسيټي چارج هم دی او سره اسلامي کالج یونیورسيټي چارج هم دی دغه دوه یونیورسيټیانو خالی شوې کې ایم یو د وخت کې اضافي چارج باندې پرو چانسلر چې دی هغه پرو وی سي چې دی هغه کار کې لګیا دی درې خو موږ مخامخ یونیورسيټیانو چې دغه اډو وی سي شته نه د حکومت ترجیحات خو د خونه کلیر کیږي بیا هغه نه پس تاسو انتظامی او دو خبره وکړه خبره د عرفان صاحب دغه اسلامي کالج یونیورسيټي د بل چا خبره نه کوم سی ایم صاحب دغه نه سبق ویل دي گورنر صاحب دلته نه سبق ویلې دي چیف سیکرټري صاحب دلته نه سبق ویلې دي څومره هم زمونږ د وخت کې د پی ایم ایس غړ افسران ناست دي هغه یو نه یو کس دغه چې کوم زمونږ یونیورسيټي دا هغه سره لینک پاتې شوی دی هغوی دغه یونیورسيټي د هر څه نه خبر دي او بیا هم دغه یونیورسيټي وی سی لیټر لیکي چې مالا بیل اوټ پیکیج راکا اخر ولې دغه یونیورسيټي سره پېښور یونیورسيټي سره د اربونو روپو جایداد په دغه پیښور کې شته دی ولې دا غینه انکم ناراضي ولې هغه انکم چې کم دی هغه حد پورې او نه رسیدل څومره چې پکار دي دغه جایداد تاسو نن ورکې یو پرایویټ یونیورسيټي ته ابدله په دغه پیسو باندې یو نه درې یونیورسيټي نور ودري حضور نه چلیږي لګیا دا په دغه خیبر پختونخوا کې یو کم دیش سرکاري یونیورسيټیان دي زیاتره فاینانشل کرنچ کې دي او چې کم باقي 14 یونیورسيټیان پرایویټ دي اې کې یو هم په لاس کې نه دا ولې هغه بل نه کسان راغلي دي همدغه کسان دي کنه خدا کسان ته پته را چې هغه وکړل ورکې نه ای به وستلی کیږي او دوی د خواته ابو جخلی مونږه تاسو چې کوم رسمه درکړه عرفان صاحب دا لیست چې کوم دا ریسرچ حواله سره دي پوره دنیا کې ټولو نه زیات امریکا 511 ارب ډالر سالانه صرف پر ریسرچ باندې لګئی بیا پسې چاینا دی 275 ارب ډالر پر ریسرچ لګئی 165 ارب ډالر جاپان لګئی 118 ارب ډالر جرمنی لګئی 91 ارب ډالر چې دی هغه ساوث کوریا اور د افسوس خبره ده مونږ د پاره چې پشپغم نمبر باندې پوره دنیا کې انډیا راځي چې هغه شپږ شپېته ارب روپے صرف ډالر شپږ شپېته ارب ډالر پر ریسرچ لګئی مونږ په دلیس کې په 42 نمبر یو مونږ لګو 2.4 ارب ډالر ټول کال کې پر ریسرچ باندې کم چې زمونږه چې کم پرسنټیج د جی ډی پی هغه 0.3 دی او د انډیا 0.9 دی لکه زمونږ نه درې چنده زیاتې پیسې انډیا لګیا دی ایز کمپیئر ټو دیر جی ډی پی بیا ما خبره کوله ما کتل چې دا اخر یونیورسيټي څنګه پیسې لګئی د دنیا چې کم ټاپ 10 یونیورسيټي دي جان هاپکنز یونیورسيټي دا غي انډومنٹ فند دی 4.2 ارب ډالر او هغه 2.5 ارب ډالر هر کار صرف پر ریسرچ باندې لګئی یونیورسيټي اف میشیگن 11 ارب ډالر داغه انډومنٹ فند دی هغه 1.5 ارب ډالر پر ریسرچ باندې لګئی انډومنٹ فند دی 1 ارب 29 کروڑ د یونیورسيټي اف کیلیفورنیا د پنسلوینیا 13 ارب ډالر د واشنگټن 1 ارب 27 کروڑ سمونږ کې چیرته چې کوم پکې نشته مونږ سره انډومنٹ فند شته نه پاکستان د یونیورسيټانو زموږ چتر انډومنٹ فند دا صرف د لپاره ما د لیست شیر ک چې دا یونیورسيټانه کنن 1.5 ارب ډالر لګای نو ای ساده اربونو انډومنٹ فند دی آیا مونږ سره انډومنٹ فند نشي جوړې دی مونږه ټوریزم کارپوریشن د لپاره 50 کروڑ انډومنٹ فند جوړو او هغه پورا کارپوریشن چلای ایله چل ورزي دغه ماډل مونږ یو څه نه شروع وړي چې دا یو هم روانه شي یو کامیاب ماډل مونږ کړی دی بل چا نه دی کړی هم دغه کې پی ګورنمنت کړی اعظم خان صاحب کړی دی نو دغه شی دی خو ته ولې ناراضي دغه فهم صاحب دغه د خبره د ویل خبره ده دا وختي په خپل دغه پېښور یونیورسيټي ویب سټ باندې پروت دی بل ځای نه راغلی پېښور یونیورسيټي صرف صوبایي حکومت ته یا وفاقي حکومت ته نه ګوري دا هغه لیست چې دوی کم ځای نه پیسې اخلي زمونږه چې کوم ډونر ایجنسیز دي پېښور یونیورسيټي د پاره ټولو نه پهله کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ د لس ایجنسیانو نه پیسې اخلي هغه کې هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ هم دی ډایرکټریټ اف آی ټي د کې پی ګورنمنت هغه نه پیسې علي پاکستان ساينس فاؤنډیشن دا غینم پیسې اخلي بیا کله لاندې راځو انوایرنمنټل ساينسز ته او غوي ته اته ادارو نه پیسې ملایويږي هاي ډایرکټریټ اف ساينس ټیکنالوژي هم شامل دي اربن پالیسی یونټ هم دوی له پیسې ورکړي لګیا دي سنټر اف بایوټیکنالوژي اینڈ مایکروبیولوژي پېښور یونیورسيټي دوی تقریبا د 45 ادارو نه د وخت کې فندینګ اخلي لګا دي او د کې مختلف لوکل هم دي او بایرونی ادارې هم شامل دي نیشنل سنټر اف ایکسلنس ان جیولوژي پېښور یونیورسيټي دا د 19 ادارو نه پیسې اخلي لګیا دا په ویب سټ پروت د خپل د لیست نه دی ډپارټمنټ اف جیولوژي تقریبا 12 ادارو نه تقریبا د سرو ادارو دا پیسې اخلي او ډپارټمنټ اف الکترونکس دا د 12 ادارو نه پیسې اخلي لګیا دي اخر دا پیسې زی چرتا دومره ادارې پیسې درکې تاسو سره ملازمین ټیک ته ډیر زیات برتی شو نو ته د ملازمین مطابق خپل انکم جنریشن ولې نه برابر فهم صاحب دا غنه دي تاسو ما شروع کې ذکر وکړو چې کم د یونیورسيټي دغه ملازمین دی او دغه فیلډ پوسټونه دي نو دوی دغه نمخ کې دا ټول شي زونه بجټ خپل تیارې د هغه اسټیمیټس لګي او هغه
هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ ته هایر ایجوکیشن کمیشن ته لیږي سېنات کې دی مخامخ چې اوس موږ د 3000 ملازمینو ذکر وکړو چې هلته 3000 ملازمین دي د میاشتې د هغوی تنخواګانو 18 یا 19 کروڑ روپۍ دي د کال د دوی اخراجات یا دغه ټول بجټ چې دی نو هغه 4 ارب روپۍ دی چې کوم ته موږ کرنٹ بجټ وایو یعنی تنخواګانې او اخراجات هر څه سره دی کې هغه بلونه پکې شامل شي چې کاوه پکې رااله تاسو ته شروع کې موږ یو ذکر وکړو چې دا وخت کې یونیورسيټي د فاینانشل کرنچ د فاینانشل کرایسس یا د مالی بحران هغه مخ نه دی ټول معاملې دا د فاینانشل مس مینجمنت چې الته کوم کس ناس دی هغه په دې ټول معاملاتو باندې نه پوهیږي دغه تاسو ما هم وکړو ما ته هم دغه مثال راکړل شو چې د وخت کې موږ سره مختلف پروجیکټس روان دي او بلین اف روپیز موږ سره دي یعنی یو هغه کس خبرو کړل چې یو ارب روپۍ موږ سره د هغه په مت کې دي نو ولې خو کار څه شوی دی چې کله د دوی نه دا معاملات نه کنټرول کیږي داتې نه چلول کیږي منګه حکومت ک بلیم کو یا ک پاغي باندې خبر کو نو اغي کې منګه څه خبر کولې شو چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې هغه پر ریسرچ باندې منګه څه پیسې خرج کوو یا زمونږ ریسرچ لپاره بجټ کم ځکه منګه خو دی یا چې زمونږ کم کوالټي ایجوکیشن ورکو زمونږ تعلیم معیار هغه څه دی چې کله تاسو موي چې درجه بندي کیږي نو د ایشیا په یونیورسيټانو کې پاولني سل یا په 200 یونیورسيټانو کې هم زمونږ نوم ناراضي که بیا د دنیا په سطح باندې د یونیورسيټانو درجه بندي کیږي نو زمونږ نمبر د 500 نه هم بروي موږ باغی کې هم نمبر ناراضي تعلیم خو زمونږ دغه معیار دی اوس سو پور چې کوم په دغه عہدو باندې ناس خلق دي او آیا دا سیستم دا سلسله په راتلونکو وختونو کې هم دسي چلیږي کوم دسي چلیږي نو دا هم موږ نه شو ویلې چې دغه یونیورسيټانو کې کوم خلکو تاسو حواله ورکړي د اوسو شخصیاتو هغه دغه کالجز نه او دغه یونیورسيټانو نه او دغه تعلیمي ادارو نه سبق ویلې دونه هغه په ښه پوزیشن باندې ناس دي او راتلونکو وختونو کې به هم دغه ادارې چې دي د قوم ته دغه مستقبل و د هغوی دغه شانت خلک ورکي وسو پوری چې دی وخت کې کم منګه د نورو ملکونو سره خپل موازنه کوو تاسو د هندستان موازنه وکړه خو که زبر دغه لیست کې ګورم نو زمنګ نه هم ډیر روستا ملکونه او که بیا زه د چین ډیر مخ کې دي د چین بیا ذکر وکم چې کله زمنګه پیښور یونیورسيټي اسټابلیش کېده هغه کله جوړېدله 1950 کې دا غي نه یو کال خو مخ کې هغه ملک چې نو هغه حساب شو او هغه تاسو بیا د ریسرچ ته وګورئ چې 275 ارب ډالر هغوی سالانه خرج کوي په خپل ریسرچ باندې مخ کې دي مصر موږ نه مخ کې دي لکه په لیست کې مصر او یوکرين موږ نه مخ کې دي په لیست کې ما د ملیشیا موږ نه مخ کې زموږ سره چې کوم او غونډي هیوادونه دي یا داغي اکانومي هم زموږ نه کمزور ده هغه هم په ریسرچ باندې زیاتې پیسې لګي تاسو څنګه چې دا پروجیکټ چلیږي لګیا دي نه زموږ ترجیحات تر د اربونو روپو پروجیکټ د پی ان ډي ډپارټمنټ ورا پی ان ډي هم د وخت کې یو کمپنی دا اداره دا اکار کو غواړي د می طرف ته یونیورسيټي اگر لا خ کار کوي اب اغلا کار ورکي د می طرف ته فهم صاحب او اخیری خبره ما په دې باندې ختموله چې دغه ملکونه دي دیموکراسي هلته هم ده جمهوریت هلته هم ده څو ځینو کې صدارتي نظام دی موږ ته همیشه ویل کېږي چې جمهوریت چې نه دا بهترین انتقام دی په سیاست کې جمهوریت بهترین انتقام دی په سیاست کې نو دغه جمهوریت عمل کې بیا دغه یونیورسيانو سره چې دغه کم استحصال کیږي یا د هغوی سره کم زیاتې روان دي د وفاق خبره کو چې مونږه څنګه خلک پیدا کوو بیا چې دغه خلک مونږه مارکیټ ته راشي او بیا کله مونږ خپل موازنه کوو د بین الاقوامي دنیا سره او په هغه فیلډ کې بیا کله مونږ خپل ایکسپرټس مخکې کوو هغه په هر فیلډ کې په هر شوبه کې وي نو په هغه کې مونږ اکثر کتلی چې زمونږ گاونډي ملک هیواد هغه سره همیشه زمونږ جګړه رواني هغه خلک زیات مخکې وي د هندستان خبرو کوم د انډیا خبرو کوم او ان شاء الله دا بیا بنگلاديش کلاړ شي تاسو وګورئ افغانستان بنگلاديش موږ نه مخ کې دي افغانستان پیسې خو موږ نو چاته دا بنگلاديش مثال ما درکو چې بیا په دغه معاملې کې زموږ نه بنگلاديش هم مخ کې روان دي نو کوم ځای نه پالیسی جوړیږي کم ځای نه هغه امپلیمنټیشن کیږي کم ځای نه هغه ته بیا بجټ الوکیشن کیږي او بیا د هغه ریلیز سوک کوي او بیا موږ صرف دې پسین ختی یو چې موږ ډریس بدل کو ډریس کوډ بدل کو موږ صرف بیا دې پسین ختی یو چې پروفیسور صاحب 2 لک 2.5 لک تنخواه ولې اخلي
پروفیسور صاحب په سرکاري کور کې ولې اوسېږي دا په نورو دنیا کې به هم کیږي بالکل کیږي او دا به د هغې لپاره یو فارموله باقاعده جوړه شوي خو چې کوم کارونه د حکومت په پارت باندې دي هغه تاسو ورکوي او هغه ټیسټ کیس یونیورسيټي تاسو راواخلئ هغوی ډیلیور نه کړله بیا تاسو د هغوی نه دا تپوس کولی شئ چې او نظام کې خرابیانې کوم ځای کې دي د هغې د لرې کولو لپاره بیا د هغې نه بعد په دغه خبرو باندې سوچ پکار دی وړه چنده ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو پرون وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کله جنوبي وزیرستان ته راغلی نو یو اوپن چیلنج یې ورکړ چې راځئ چې مونږ کلو سماعت وکړو پورا پاکستان ته وښایو چې فارن فنډینګ کیس کې څه روان دي او هغوی دا وویل چې زه به هم کینم موږ سره د جمعیت مشر هم کینی د نون لیگ مشر د هم کینی پیپلز پارټي مشر به هم کینی او ټول به جواب ورکړي چې هغوی د کم ځای نه دغه پیسې راوړي دي او نن خواجه سعد رفیق دا چیلنج قبول کړ هغه بالکل ټیک ته مونږ تیار یو راځئ چې ټول سماعت مخې ته وشي د هغوی وینا څه وه دوی د خولې نه ووایي الیکشن کمیشن باندې ته اعتماد نشته دی خدا خبره وکړه چې مونږه فارن فنډینګ کیس کلو سماعت ته تیار یو عرفان صاحب نون لیگ هم تیار دی پی ټی آی هم تیار ده حکومت هم تیار دی خو دا خو داسې ملک نه دی که نه بنانا ریپبلک خو نه دی دلته خو یو آئین دی او د آئین حکمرانی ده او آئین مطابق الیکشن کمیشن دا وایي چې دا کلو سماعت نشي کېدی په خبر دی فهیم صاحب که تیر وختونو کې د نور حکومتونو یا اوس تحریک انصاف د کابینه کې کم خلک ناست دي نو که تیر وختونو کې هغوی په دوی باندې الزام لګوي چې او دوی غلط کار کړی نو هغه خلک په تحریک انصاف الزام لګوي چې دلته هم اوس کرپشن کېږي او غلاګانې کېږي نه پوهېږم چې دا خلک په یو بل باندې الزامونه لګوي او بیا یو بل دواړه خپل ځان صفا ثابتوي نو آیا د عوامو ته د کمې خبرې سزا ورکوي اوس ټول خلک په دې خبرو کې دي صرف چې آیا د دوه نیم کاله تیر شو که غلاګانې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او دغه ټولو کړی وي نو په کار ده چې د هغوی نه وصولي شوی هغوی نن دا خبره کوي چې تحریک انصاف د کم د پارټي فنډینګ کیس دی او هغوی ته د کم ځایونو نه پیسې راغلي دي او هغه بیا د منتخب حکومت ختمولو خلاف او د هغوی لپاره یو سازش وشو دا استعمال شوی نو هغه وخت کې بیا چې په کال 2014 کې یا په کال 2015 کې د مسلم لیگ نون حکومتو د هغې نه بعد هم څلور کاله دوی په اقتدار کې نو که فرض که دغه ثبوتونه دغه شواهد هغه ټایم کې د مسلم لیگ نون سره راغلي نو ولې د دې خلاف کاروایي نه کوله د هونډۍ په ذریعه باندې چې کوم یو غیر قانوني کار دی که نن مسلم لیگ نون دا خبره کوي چې دا پیسې رالیږلې شوي دي نو هغه وخت کې دوی ولې د خلکو خلاف کاروایي نه کوله ولې دا خلک نه نیول او هغه ویسه کوم نیول چې هغه ټایم کې بیا اشاره به کېدل د امپایر خو امپایر بیا او هغه بیا اشاره ونه کړله خو بهرحال فهیم صاحب دا کیس روان دی او شیخ رشید صاحب نوي نوي انکشافات کوي د هغه ذرایع هم لږې مضبوطې دي کم ځای نه چې هغه ته خبرونه میلاویږي او هغه دا وایي چې دا به پاناما 2 وي او اکثر داسې وي چې کله شپږ اووه ورځې بعد یا 10 ورځې بعد یا میاشت بعد یا 2 میاشتې بعد کوم یو کار کېږي نو د هغې نن شیخ رشید صاحب پیژنګویي وکړي اکثر غلطې ثابتې شوي دي خو یو نیم پکې صحیح هم ثابته شي نو شیخ رشید صاحب د دغه کیس متعلق هغه ویلي وي چې دا به پاناما 2 جوړیږي نو زه غواړم چې شیخ رشید صاحب په خپله ژبه کې کومې خبرې کړې دي هغه واورو فهیم صاحب په دې خبرې کوو چې مخکې هم ستاسو سره لاس شی او یو ځل بیا ستاسو سره لاس روان دی خو زه لږ فوکس کوم په پاناما 2 باندې دوه تعریفونه چې ما کوم د دې نه نتیجه اخذ کړه د پاناما 2 تاسو به د هغې لږه نور هم تشریح وکړئ زه به غلط هم یم او کېدای شي زه غلط یم تاسو پهلا دا ټیک تا د پاناما 2 نه ما د شیخ رشید صاحب خبره هغه اخذ کړه چې پاناما 1 کې د هغه وخت منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کورته تللی پاناما 2 کې د دې وخت منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب هم کورته ځي دا یو سوالیه نشان دی آیا دا خبره کې ګول غواړي شیخ رشید صاحب څه کول څه ویل غواړي دغه مقصد څه ما خو ته دغه یو نتیجه اخذ کړه که پاناما 2 وي او په دغه سنس کې وي نو هغې کې بیا عمران خان صاحب به ځي ځکه چې زیات په هغه طرف باندې روان دي غشي هغه طرف ته روان دي دویم پاناما 2 ما ته بله نتیجه دا اخذ کړه چې دا مریم بیبي ته چې دا تاسو وګورئ او په دې کې بس تاسو نورې اساسي او دا څیزونه مخې ته راشي فنډینګ کې بیا اساسي د کوم ځای نه مخې ته راځي چې فرض کړه د بهر نه چا پیسې رالیږلي دي او د هغې حقداري چې په پاکستان کې دغه پیسې دغه تراغلي دي او هغه بیا د مختلفو هغه لپاره استعمال شوي دي او لګېدلي دي نو سوال دا دی چې شیخ رشید صاحب ډېر مانیخیز پریس کانفرنس وکړو ډېر مانیخیز خبرې هغه نن وکړلې
او هغه چې کوم طرف ته اشاره وا نو د پاناما 2 کې هغوی د دړکه چلا ورکړه. زه خو تاسو په ځوان خبر باندې کنفیوز شوم چې د دړکه عمران خان صاحب ته وا چې سم شالګه اوس تاسو ته ما چې تشریح تاسو لګ نور خان داس کې وکي اوس هر یو سړی د خپل مطلب اخلي کنه. اوس لکه ما کا فرض کړه مطلب هغه سوته به خپل مطلب اخلي، نور خلک دی هغه د خپل مطلب اخلي. خو پاناما 2 اکثر چې دویم سیریز راځي یا راځي نو هغه هم دغه شانتي وي پهلا نی کنټینیویشن. ها نو سداري چې هغه ټایم کې خو پاناما 1 کې څه شوی دی هغه ټول قوم ته معلوم دي چې منتخب وزیر اعظم تللی دی. پاناما 2 کې کنه ارمان پټه پاتې شو دا هو اوپن اوس هیرینګ نشي کېده. الیکشن کمیشن ترجمان دا بیان مخې ته راغلی دی چې سکروټنی کمیټي چې دا هغه په دې باندې کار کوي لګیا دا انتهایی حساس کیس ته میرټ باندې فیصله کوو چې څه فیصله هم وي. خو دا کیس چې دی دا مونږه د خلکو مخامخ نشو کولو. دا وایي چې کله دا کیس که مخې ته راغی نو سکروټنی کمیټي چې کوم اختیارات دي یا د هغوی منصب دی هغه د یو JIT دی جوائنټ انویسټیګیشن ټیم. ځکه د کمیټي کاروي چې دا مونږه د عوامي سطح ته نشو راوستې او کله که مونږ دا شیز مخې ته راوستو نو به کمیټه کار کې لږ کمیټه ته ګرانه وي. څه پټوي موږ نه لکه دا خو د خلکو پیسې دي د خلکو حکومت دی خلکو نه ووټ اخیستی دی. داسې کومه خبره ده چې د خلکو نه د خلکو خبره پټوي. دا خو عوامي حکومت دی او هر ځل مونږ کتلي دي. خیر ادارې ازادي ادارو خپله خوښه ده حکومت اوس څوک پرشرایز کولی خو نشي که نه. لکه دا کرنټ ګورنمنټ خو د ادارو په کارونو کې کار نه لري او بس مونږ خو تیار یو. اوس که الیکشن کمیشن غواړي نو بیا ټیک ته، خو الیکشن کمیشن نه غواړي چې دا کیس سماعت اوپن وشي. او واقعي څه نه څه خو به شوي که نه فهیم صاحب که فرض که هر څه اوپن کیږي او یا دا داسې د پاکستان تحریک انصاف او ټاپ سیکرټ وي او دا ټاپ سیکرټ ډاکومنټ وي او دا نه پبلک کول غواړي یا نه د پکار چې هغه پبلک شي او هغه دي. خو بیا بار چې کوم دغه کیس متعلق شکوک او شبهات دي نو هغه په خپل ځای باندې موجود دي چې کومې حواله او بیا په الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج دوران کې د هندوستان او د اسرائیل د کوم خلکو پیسې را لګلي نو نمونه مخې ته راغلل. نو چې کله نمونه مخې ته راغلل او دومره وثوق سره یا دومره هغه سره په جلسه کې هغه دغه خبره کوي آیا که فرض کا دغه یو الزام لګي او دغه پاکستان تحریک انصاف په راتلونکي وختو کې نقصان رسي نو بیا پاکستان تحریک انصاف دغه عہدیداران دغه الزام تراشي او یا دغه بهتان او یا دغه خبرو چې هغه حقیقت نشته نو هغه کې بیا دوی متعلقه ادارو سره ولې رابطه نه کوي چې هغه خلاف کاروایی وشي. عرفان صاحب تاسو منډه ګیله کړې ده مراد سعید صاحب دا غوي خیر بریفینګ چې مالک اورېده نو مغه روایتي خبره وي ځکه هغه سیمون کټ نه کړی هغه دا وی تاسو چې کوم میډیا والا کنه وی انډیا موږ سره سو نکړل د تیر شپږو میاشتو کې هو تاسو په هغه بحث نه کوي. یو غیر اهم کیس ته فارن فنډینګ والا او دا PDM چې دا غواړي د انډیا په ایما باندې کار کوي لګیا دا او ټول توجه د میډیا خلاړه دا کار هم کوي کنه. عرفان صاحب تاسو د انډیا چې کوم هغه مکروه مخته هغه نه بنا کابه کوي لګي حکومت څه شوی. فهیم صاحب دا خبره ډېرې زړې شوې او دا خبره ډېرې وروسته پاتې شوې چې دا د غدارۍ سرټیفیکیټ به خلکو تقسیمولې دغه الزامونه به لګېدل چې دا د چا ایجنټ دی او دا د چا ایجنټ دی ټولو خلکو ته اوس په ډاګه باندې دا او چې کوم د ففت وار هغه د جنریشن هغې خبره کېږي نو ففت وار جنریشن وار او اوس د دې هم ټولو خلکو ته دا خبرې په ډاګې شوې چې دا ډېرې پخوانۍ خبرې دي. دا الزامونه موږ 50-60 کاله مخکې هم لګول دا الزامونه موږ نن هم لګو په کومو الزامونو کې څومره حقیقت پاتې شو نو چې کله ستاسو سره نور څه جواز پاتې نشي نور څه خبرې پاتې نشي نو هغه روایتي خبرونو نه هغه روایتي خبرو نه راوتل پکار دي او پکار دا چې دغه معاملات یو ټیک طرف ته لاړ شي. اوس دغه بار ذکر کیږي چې او راځم موږ ذکر وکړو چې مودي صاحب راغلی او د چا سره دوستانه ده د چا سره PTI اکاونټس نه بیا تاسو نه ټویټ هم شو چې کوم هغه وخت کې ټویټ کړو نواز بیبي دا او تاسو مو چې دا ډېرې زړې خبرې پاتې شوې دا غیر ضروري خبرې پاتې شوې. که فرض کا بیا میډیا چینل او مراد صاحب خبره بیا ټیک ده که میډیا چینل دې خبرو ته بیا وخت ورکوي نو هم زیاتې به کوي چې هغه اوس دا خبرې کوي چې تاسو دا کوي نه زه خپل د دې مطلب خو تاسو خپل هغه غستې شي کنه تاسو مختلف سوچونه دي د خلکو مختلف ذهنونه دي د خلکو هغه خلکو اختلاف بل کومه غټن کشافات تیر سره پای باندې ځان له 2-3 غنټه پروګرام کیږي هغه چې کوم پورا بریفینګ ورکړو کنه وې د انکشافات به چې خلک به حیران شي کرپشن متعلق
نه چې کوم دا اپوزیشن چې کوم دا حکومت انګیج کوي لګیا دا په څه کارونه چې کوم غیر اهم کارونه مونږ کار ته نه پریدي مونږ ډیولپمنٹ کار کول غواړو تاسو باغ دیر تصویر کتلی دیر کې چې کوم پوسټ افیس تصویر په ټویټر باندې ټرندینګ کیو آیا د حکومت په خپل باندې چا لاسي خو ده دی آیا د وزیرانو چا لاسونه خپې تړلې دي آیا دوی د چا د سخت نه منې کړې دي آیا فند الوکیشن یا چې کوم ډیولپمنټل سکیمز دي روان دي ترقیاتي منصوبې او جاري ترقیاتي منصوبې روان دي هغه ته د فند ودرولو نه آیا څوک تللی دي آیا دوی ورته ویلي چې دا پیسې دې ته جاری کوي یا آیا کتیر وختونو کې هغه منصوبې اپوزیشن شروع کړې وي نو دوی په خپل وخت کې کمی شروع کړي هغه دې تر سره کې خو سوال دا دی چې د بل سیګمنټ کې چې څومره اربونو روپو د حکومت اپوزیشن دا کار کړی دی څه وته هغه ماینز وته یې خو دې شوي دي اکنامک ماینز معاشي طور باندې دوی موږ ته ماینز بچاو کړي دي هغه موږ خپل نشو په خبره کوو د وخت کې وړه شان دماغ لو بیا به خبره کوو چې عمر ایوب صاحب دغه معاشي ماینز حواله سره نن څه وینا وکړه پروګرام کې یو ځل بیا هرکله فهم صاحب کتون کې هم زمونږ هر وخت وایي چې دوی د مایوسۍ خبرې کوي او دوی په حکومت پسې لګیا دي او د حکومت چې کوم ګامونه ښه پورته کوي نو په هغې باندې خبرې نه کوي هر وخت منفي سوچ لري صحافیان او هر وخت نیګیټیو کوي خبرونه مثبت دوی ریپورټینګ کړه هم نه کوي نو نن به موږ لږې صحیح خبرې مثبت خبرې به وکړو لږه شیبه وړاندې وفاقي وزیر توانایي عمر ایوب صاحب پریس کانفرنس وکړو خبرې به مثبت کوو منفي به بالکل نه عمر ایوب صاحب پریس کانفرنس وکړو او هغه اعلان وکړو چې موږ بجلی یو یونټ فی یونټ یو روپۍ او 95 پیسې یعنی 2 روپۍ ګران کړه اضافه پکې شو ګران لګ بیا نیگیټیو ټکی او اضافه وشو خو دغه د افسوس خبره ده یا نه د موږ ته چې موږ منفي خبرې نه کوو موږ به خبره صحیح کوو هغه په قوم باندې احسان وکړو او دا خبره په پریس کانفرنس کې وکړه او هغه وی چې دا قوم دی دا عوام دی دا خلک دی زمونږ شکریا ادا کی چې مونږه دا بجلی مونږ ته را لېږلی شوي چې د تاسو 2 روپۍ او 18 پیسې یو یونټ ګرانه کوي نو مونږه د عوامو په بهتر مفاد کې فیصله وکړه چې دا 30 پیسې به مونږ ته چې کوم سمري راغلی دا یا مونږ ته کوم تجویز راغلی دا 30 پیسې مونږ د دې نه کټ کوو او مونږه دا 1 روپۍ 95 پیسې د خلکو لا د بجلی اضافه نه ده اضافه ورکوو نو دا عمر ایوب صاحب په خپل باندې دا هغه وینا و نو موږ هم وایو چې کله حکومت ښه کار کوي او یعنی 30 پیسې هغوی په دې قوم باندې احسان وکړو او دغه ډېر ښه ګام هغوی پورته کړو نو موږ دغه خبر په دې مثبت انداز کې ریپورټ کو اوس که تاسو د هغې نه دا وایي چې حکومت بیا 2 روپۍ یو یونټ بجلی کې اضافه وکړل نو زه د هغې سره اتفاق نه کوم هغه وی چې موږ ته تجویز د زیاتو راغلی خو موږ هغه مسترد کو او موږ د خپل سوچ مطابق ښه فیصله وکړه اوس فهیم صاحب چې موږ بیا ورځ موږ یو ریپورټ مې کتلو چې کله موږ اداره کتله دا د پی ای ای اداره ده دا د 400 ارب روپو خسارې سره مخ دی دا د ریلوے اداره ده په 100 ارب روپۍ خو په تیرو شپږو میاشتو کې وفاقي وزیر صاحب په خپله یادې کړې وې هغه د 1.5 یا 200 ارب روپو سره مخ ده خو چې کومې ادارې ریپورټ ما کتو نو هغه اربونو روپو خسارې سره مخ وه کمال خبره دا ده چې عمر ایوب صاحب نن یو بله ښه خبره وکړه او هغه پر قوم باندې یو بل احسان هم نن وکړو او هغه دا وایي چې دا کومه بجلی نن په دې بجلی کې دا نن موږ کومه اضافه وکړه نو دا د تیر حکومتونو د وجې نه ده بالکل زه نور څه نه وایم چې یاره دې وخت کې 2.5 کاله وروسته دا حکومت ناست دی او هغه وایي چې یاره دا هم د تیرو حکومتونو کارنامه او د هغوی د وجې نه دا اضافه موږ وکړله خو غواړم چې عمر ایوب صاحب په خپله باندې کومې خبرې کړي دي هغه تاسو هم واورئ واورېده تیر حکومت دا کار کړی مسلم لیگ نون کې هغې کې د بالکل هغې کې د کار نه او عمران خان صاحب ته خراج تحسین پیش کوم عرفان صاحب تا چې کله بریفینګ روان و کنه دې کې ډېر کوشش کوو د عمر صاحب چې خبرو کې خو موقع نه ورکول دواړه ډېر شعله بیانو نو دې کې چا زاړه زخمونه تازه کړل یو صحافي وي بعض اوقات چا راغوستي یا غراشي او کینی دغه غسر خان صاحب خپل صحافیان ګرځي دلته هم تاسو اختلاف صحیح خبره وکړي فهم صاحب صحیح خبره به ځکه کې دغه نیگیټیو ریپورټینګ کو دغه صحافي ته به ټیک لفافه نه وملاو شوی دغه صحافي به دا به ټیک د مسلم لیگ نونو یا به دا بالکل د پیپلز پارټي هغه صحافي ته پوسو کا او ابوس خیر موږ پلی هم کو وی تاسو یو ریپورت جمع کړو وزیر اعظم صاحب ته
چې دا پېټرول په ملک کې نشته دی او یې ډېر خلک ککړو د خلاف څه کاروایی وشوه. اسد عمر صاحب چې کم جواب ورکړی دی او بیا صحافي کاونټر کم سوال کړی دی هم تاسو په خپله ووایئ. دوه خبرې دي عرفان صاحب لږ لاس نرم وساتئ لگ ہولی خبر ہو کے خبر بھی ریپیٹ کولا چمنگا جی رپورٹ ہو 4 دن پہلے چھپ چکی اخبارات میں. ابھی تک کیا ہوا ہے لگا سلور رزو کے اس قسم پیشرفت اونو شو چې کم کسانو مونږ نه دغه پېټرول پټ کړو مونږ له بین راکول نو بیا لګ هغوی خپل دفن مظاهره وکړه ټیبل یې موغه دا یو ډېر غټ سکینډل دی او کومنګ هغه طرف ته ځو خپل موضوع نه به اخوا لاړ شو خو د هغې ډاکومنټس مشرانو چې کوم هغې کې انکوایري او چې کوم هغې کې کمیشن جوړ شوی کوم رپورټ ذکر کوي بیا په هغې کې د اسد عمر صاحب مشرۍ کې یو بل کمیټي جوړه شوې ده او د هغې یو رپورټ مخې ته راغلی دی. خو دا وخت کې په وفاقي کابینه کې ناست 2 خلک چې هغې کې یو عمران خان صاحب ته ډېر زیات نږدې دی ډېر زیات هغه ته نږدې دی او دویم کس چې هغه هم دا په کابینه کې دی خو بهرحال چې کوم د پېټرولو بحران راغلی کم 2 نمبر د ایران نه او د یو ځای او د بل ځای نه هغه پېټرول او ډیزل راوړلی کېږي او هغه په کمو هغې کې خرڅېږي او په هغې کې بلین اف روپیز په دغه یو څو ورځو کې چا ګټلي دي هغه دې وخت کې په وفاقي کابینه کې ناست دي. لږ لاس نرم عرفان صاحب ته هم وې ته که مې ته ووایو هات هولا رکھې زه فهیم صاحب صرف خبرې کوم د پېټرولیم ډیویژن چې د هغې کوم انکوایري رپورټ دی یا د هغې چې کوم د خلکو پکې ذکر شوی دی نو هغه عمران خان صاحب ته هم ویلي دي خو چې کله عمران خان صاحب ته د ټولو معاملاتو پته نو هلته بیا د اسد عمر صاحب څه زور رسي او هلته بیا د عمر ایوب صاحب څه زور رسي او د مې طرف ته ځو عمر ایوب صاحب متعلق بالکل دا نه یم چې تېر وخت کې دی په مسلم لیگ نون کې او یا د مسلم لیگ قاب کې پاتې شوی او یا په هغه ټایم کې هم د سره وزارت او هغه ټایم کې دوی خوله تړلې وه چې مسلم لیگ نون به غلط کارونه کول او هغه ټایم کې دته د 473 ارب روپو پته وه یا په هغې کې خزانې ته نقصان کېدو نو هغه ټایم کې چا هم اواز نشو کولی. غلطي د هغوی وه خو هغه ټایم کې هم حکومتونو کې دا خلک ناست وو یو له شان دماغ لو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. عرفان صاحب ضمني انتخاب حوالې سره فرستونه جاری شو د کم د نوخار حلقه ده PK 63 په هغې باندې 4 کسان دي اختیار ولی صاحب نه پس بیا میاں محمد عمر صاحب او میاں وجاہت اللہ صاحب دا ANP نا او ثناء اللہ صاحب دا تحریک لبیک پاکستان سلور دی سلور وانا پارٹیانی دی 19 کسان دا کور میں په حلقه باندې دي او آئی کې سلور کسان دا مختلف پارٹیانو نه دي. رفیع اللہ صاحب دا پیپلز پارٹی نا فخر زمان صاحب دا PTI نا نوروز خان صاحب دا ANP نا او جمیل خان صاحب دا جمعیت علماء اسلام نا. دغه چې کوم تفریق ته اخر اپوزیشن ولې په یو پیج راغون نشو د دې فائدہ به چاته رسی دا به تاسو کو د وخت موږ سره سینیئر صحافي او پیښور کې د 92 نیوز بیورو چیف ممتاز بنگش صاحب ټلیفون سره موجود دی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بنگش صاحب ډېره شکریا تاسو موږ له ټایم راکه کوشش دا و د اپوزیشن سایډ نه چې موږ متفقه امیدوار مخې ته راولو خو موږ ته چې نوخار په حلقه باندې هم د ANP امیدوار ولاړ دی او بیا په کورمه کې هم د ANP او پیپلز پارټۍ امیدوار ولاړ دی. سر څه وګڼئ دغه تقسیم موږ ته اخره پورې ښکاري یا کیدی شي چې د ANP خپل امیدوار یا پیپلز پارټۍ خپل امیدوار وډرا کی؟ ډیره مننه. اصل کې تاسو دواړو کو ذکر وکړو د نوخار او د NA 45 د کورم ضلع چې کم دیګا او زما په خیال په دې دواړو کې صورتحال یکسر یو بل نه جدا دي. جی جی د PDM خبره چې موږ کوو نو هغه په یو حدا پورې د نوخار پورې خو موږ به ټیکیو چې د PDM ذکر وکړو یا د متحده د اپوزیشن ذکر وکړو خو په کورم کې دا بالکل مختلف دی. کورم کې موږ ګورو منیر اورغزی خدای وبخي داغي رور دی ډاکټر عبدالقادر هغه ولاړ دی. منیر اورغزی تعلق د جمعیت علماء اسلام نو او د ډاکټر قادر تعلق چې کوم دی هغه د PTI نو PTI کې هغه شامل شوی په دور کې چې کله منیر اورغزی چې کوم دی هغه MNA منتخب شوی هغه موجود هغه په PTI کې شامل شوی خو دې ځل مسله پکې دا وشوه کله منیر اورغزی په حق ورسېدو نو شورو نه دا خبرې کېدې چې ډاکټر عبدالقادر ته
ټیکټ ملاو نشي دا غي وجه دا چې دا روډ چې کومو دا تعلق د جی آی نه اوس موږ ګورو فخر زمان بنګ چې دی جی د هغه اوس د پی ټی آی نه ولاړ دی خو کوم وګورو په 2018 کې هغه آزاد حیثیت سره الیکشن کړو جی او په هغه ټیم کې د پی ټی آی نه په 2018 کې یو امیدوار چې کوم د نمبر چې کوم هغه باندې او په دریم پوزیشن باندې او التا بابا کورم چې کوم سید جمال هغه ته پی ټی آی ټیکټ ورکړو هغه په دریم نمبر باندې راغلو نو د هغه ټیم کې جی آی چې کوم د منیر رضی 16000 ووټ اخیستي او پی ټی آی 13000 ووټ اخیستي یعنی سید جمال چې کوم دی هغه 13000 ووټ اخیستي په دې ځل پوزیشن بدل پدې شو چې دی دغه دواړه کینډیډیټ چې کوم دی هغه نظر انداز کو فخر زمان ته ټیکټ ورکو جی جی اوس فخر زمان پوزیشن هم التا مونږه نظر انداز کولی نشو ولې د منیر رضی روډ چې کوم دی هغه ته یو خدای چې سمپتی وټ پدی او بل چې کوم دا بل خبره پکې دا چې منیر رضی چې د ډاکټر عبدالقادر روډ دی هغه ځل آزاد سي سره او یو ځل دی آی نه پټه کې نه ووټ غټلو نو موږ دا ویلي شو چې دا غي پوزیشن هم هغه دی اوس تاسو ذکر وکړو د عوامي نېشنل پارټي د پیپلز پارټي د جی آی په د کورم ایجنټ د کورم ضلع په حلقه کې د پاکستان پیپلز پارټي رفیع الله ولاړ دی د جی آی هم یو امیدوار شته د عوامي نېشنل پارټي د اوروز خان هم شته د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار الته نشته د کورم ضلع چې کله موږ تاریخ وګورو یا د پارټو د حیثیت وګورو یا د پارټو اکټیویټیز وګورو موږ ګورو چې د چې کوم د پی ډی ایم کې شامل پارټي دي دغه اکټیویټیز د نش برابر دي الته دغه اکټیویټیز څه موږ فابریک بیٹر وایي چې د پی ټی آی هم الته تداسي جوړې دي څه سالته نظریاتي خلک نشته نو موږ به غلط نه ځکه چې الته همیشه پرسنالټیز ګټلې دا ووټ نو موږ دا چې د پی ډی ایم کې اتحاد کو نو دغه پوزیشن به مضبوط شي ځکه چې د پی ډی ایم چې کوم دی الته یو بل میټر کیږي د پاړ چمکني علاقې کې کومه دا اغینه درې امیدواران ولاړ دي یو د پیپلز پارټي رسول الله دی نوخار سایت تا موږ سره وخت هم کم دی په نوخار کې هم هغه یو بل ته امیدواران رامخته شوي دي نو څه ګڼئ چې آیا هغې کې به د اپوزیشن جماعتونو ووټ بینک تقسیم شي که نه هغې کې به د نورو جماعتونو ووټ هم دغه یو امیدوار ته ملاو شي جی بالکل د نوخار کې تر څوره پورې صورتحال دی د میا عمر کاکا خیل چې کوم یو خدای دی چې د سابق وزیر اعلی او موجوده وزیر دفاع چې کوم دی پر خټک داغي وته خو صحیح ټیک ټاک حمایت اصل دی بلکې کله نه چې میا جمشید الدین په حق باندې ورسېدو نو هغه وخت دا پر خټک چې کوم دی التا پر اکټیویټي شروع کړې دي په هر هفته او اتوار باندې الته جلسې کېږي پارټیکولر په دې حلقه کې نو د دې لحاظ سره ولته بلا شکرونه په دې وخت کې چې څومره کړی دي ایوان چې کله وزیر اعلی په هغه ټیم کې په دې حال کې دومره کارونه نو شوي لکه څومره چې د میا جمشید الدین د انتقال نه پس دغه کارونه کیږي تاسو د پی ډی ایم خبره په دې حال کې باندې کوئی د باندې اختیار ولی او تیرغه کې چې کوم د ان پی امیدوار او شاید خټک او د لیاقت شباب د پیپلز پارټي نه کوم ولاړو دغه وټونه کومه راجمه کو نو دغه پارټو سره د مسلم لیگ نون د اختیار ولی چې په هغه ټیم کې دغه د خ پوزیشن او تب دغه پوزیشن نظر انداز کولی نشو نو د دې ټوټل ووټ چې کوم هغه 29000 او جمشید الدین چې کوم دی په 24000 ووټ دغه ټوټل او په 24000 ووټ باندې هغه د کټلو اگر چې اختیار ولی هغه ټیم کې 13000 ووټ اخیستو خو کومه دا وایي چې دا ټول د پی ډی ایم پارټیانه کالتا یو ځای شوي اگر چې ان پی ول ویلي دي چې موږ به اخره پورې امیدوار ودرو کفر چې هغه مسره شامل شو نو دا ټوټل ووټ 29000 جوړیږي که په دې باندې وایي چې دا نظریاتي ووټ ته اول ته ټول خلک ټول وټران چې کدي خپل پارټو ته ووټ ورکړي نو بیا خو د اختیار ولی پوزیشن به ډېر خوي ځکه چې په هغه په 2018 کې 29000 ووټونه یو 100000 ووټ په هغه نورم اضافه پکې کړی وي او د اوس چې کم تحریک چلی کړي فائدہ مغي ترسي نو بیا خو د پی ټی آی چې کوم امیدوار دی میا عمر کاکا خیل چې هغه فرست ټایم د الیکشن لړوي نو داغي په مقابله کې به ډېر سخت مقابله وي اگر چې التا پر خټک د کار کړی دی خو بل تر څنګه ګورو چې حکومت هم دی او سیټینګ یو فیډرل منسٹر هم الته دی او ټول حکومتي مشري مغي سره دا نو ځکه د اختیار ولی سره فرض کې د غټولې ټول جماعتونه هم شو نو مقابله په دې لحاظ رغاني البته فرض کې نظریاتي وو دي نو دا به ډېر
مطلب جوخته مقابله وي د دواړو په منځ. ډیره شکریا سر تاسو موږ لا ټایم راکړ او تجزیه اور د حلقو باندې مقابله سخت را تاسو به خبرو څنګه چې دا الیکشن رانځي کیږي خو نن پروګرام وخت پر سر ترسي محمد فهیم او عرفان خان اجازه ورکړه د الله پامان.